په ژوند کې اکثره موږ په بل چا باندې بدګمانه یو او بل څوک ملامته کوو، خو په اکثره وختونو کې ملامتي، کمی، نقصان او جرم زمونږ وي. عرب یو متل کوي، کما تدینو تدان، چې څنګه دې کول داسې در سره کیږي. نو نقصان، کمی زمونږ وي، خو موږ په بل چا باندې بدګماني کوو. یو زمیندارو کرکیلې کوله، څارویو، ګډې چیلۍ، غواګانې، د هغې هغه پی او بیا د هغې نه کوچ ویستل، سوچه غوړي چې ورته وایي. زنانه به یې لګیا وه او په ډېر همت او په ډېر تکلیف سره به د هغه غواګانو او د چیلیو او د ګډو د پیو نه کوچ یا غوړي جوړول. زمیندار غریبو دا غوړي او دا کوچ به یې ووړل او په بازار کې یو دوکاندارو په هغه باندې به یې خرڅول. بس دوکاندار ګمان دا و چې دا سړی ساده سړی دی، زمیندار دی. نو غوړي به یې ترې واخیستل، وایي دا څومره دي؟ وایي کیلو دي. او دوکاندار ته داسې لاس کې اندازه کېدله چې کیلو دي. یو څو ورځې چې تېرې شولې، دوکاندار سوچ وکړه چې دې زمیندار غوړي راوړي ومې نه تلل، د کیلو په نوم باندې راکړل، ما هغه ته پیسې ورکړې دي، سودا مې ورکړه پکې، دا غوړي وتله. غوړي چې وتلل، چې څومره غوړي زمیندار راوړي هغه ټول 900 ګرامو، یعنی په هر یو کیلو کې 100 ګرامه کم و، پوره کیلو نه و. نو دا دوکاندار ډېر سخت غوسه شه چې ما خو ویل دا د غرونو د پټو د بانډو ساده سړی دی، دوکه به نه کوي. ته وګوره د ما سره دوکه وکړله او په کیلو کې 100 ګرامه کم دي. څو ورځې پس زمیندار بیا غوړي ویوړل دوکاندار له. بس دوکاندارو ته غوسه شه چې ته دوکه مارې، دوکه دې کړې ده، تله کې او پاو کې دې والیم 100 ګرامه دې کم را کړي دي، نور تا نه غوړي نه اخلم. نو زمیندارو ته ویلې چې دومره غوسې ته ضرورت نشته، موږ ساده خلک یې، د غرونو د بانډو د پټو موږ کره تله صحیح نشته چې کاڼي او کیلو ګرامي. خو ستا نه زه چیني وړم، بوره چې ورته ویلې کېږي، دا چیني د کیلو ما تا نه وړې ده او هغه مې په کور کې ایښې ده. نو د تلې یو طرف ته ستا دا کیلو چینی کېدم او د تلې بل طرف ته ورسره غوړي برابروم، ستا دا چینی کیلو ده، تا ماله په کیلو را کړې ده، همدغومره زه غوړي برابروم. نو اوس که غوړو کې کمی راغلی، زما د غوړو کمی نه دی او زما د تلې نقصان نه دی، ستا د چینی نقصان بی. نو دوکاندار ډیر خجالته شه او ډیر ملامته شه او په ځان باندې پوه شه چې دوکه خو ما کړې وه، چې دله مې د کیلو چینی په ځای باندې 900 ګرامه به ورکوله او 100 ګرامه چینی ما د ده نه کمه کړې وه او د ده نه مې خوړلې وه. اوس د ده سره په کور کې تله وه، کاڼي ورسره نه و، کیلو ګرام ورسره نه و، زما د چینی سره یې وتلل. نو چې ما په کیلو کې 100 کم ورکړې وه چینی، نو ما هغې سره چې برابر کړه د ده غوړي په کیلو کې 100 ګرامه کم راغلل. نو ګوره دې بدګمانه شه دوکاندار چې دا زمیندار ما سره دوکه کوي. خو دوکه مار زمیندار نه و، هغه سوچه مسلمانو، نیک مسلمانو، مخلصو، ساده و. کمی په ده کې و چې ده په چینی ورکولو کې دوکه کړې وه، ده په چینی خرڅولو کې د هغه نه 100 ګرامه کټ کړي او 100 ګرامه د غلا کړې وه. نو د خپل عمل سزا ورته ورسېدله، کما تدینو تدان. څنګه چې د کول داسې د سره کېږي. اکثره په دې ژوند کې موږ په بل بدګمانه یو چې ده را سره داسې وکړل، دی داسې ارادې لري، خو زمونږ کړنې د هغې نه بتري، زمونږ ارادې د هغې نه بتري. الله عز وجل ځکه قرآن کریم کې فرمایي، فمن يعمل مثقال ذره خیرا یره، که د نیکي د ذرې عمره وه په آخرت کې به وویني، میلاو بشي درته د هغې بدله. ومن يعمل مثقال ذره شرا یره، او که دې د ذرې عمره بد او ګناه کړي نو سزا به درته میلاو شي. چې څه دې وکړل هغه به ورېبې. په دنیا کې د هیڅ چا سره بد مه کوه، هیڅ چا سره دوکه مه کوه، د چا نه غلا مه کوه، د چا عفت او حیا ته غل کېږه مه. تا سره څوک دوکه نه کوي، ستا حیا او عزت به څوک نه اخلي.